کی او بغیر د سجدې نه دا ګوتې په مانځه کې د خپې دي او که د لاس دا قبلې ته برابر نه کنه مونځ دې مکروه دی. تاسو اول د خپلو خپو ته ودرېږئ چې په مانځه کې ولاړ دي خپو ته لږ وګوره، یو به مشرق ته بله به مغرب ته یو به شمال ته بله به جنوب ته خپې دې کږې وږي داسې یخي داسې تاسو کې نه وګورئ. په ناخبرۍ کې لږ ځان ته وګوره چې د باچا صاحب دا خبره ټیک ده که غلطه ده. مشرق او مغرب څه کې شمال او جنوب دې پې کور کړي دي دکسې خپې ایښي دا مکروه دي. ته به دا خپې دکسې په مانځه کې نه یې غېږدې چې ستا دا ګوتې قبلې ته برابر راشي فقها لیکي. دویم نمبر په سجده کې به هم دا ګوتې دکسې د خپو به هم راماتې کړي او د لاسونو ګوتې به هم دغسې نه یېغي. مونږ په سجده کې سجدې داسې لګو دا سنګل به یې داسې بهر کړي دی به وایي چې یاره زما په دې چې کوم هغه شاملات دي که نه نن سبا خو مونږ د کور شاملات د پټي شاملات د لختي شاملات ټول قبضه کړي دا د مانځه شاملات هم قبضه کړي داسې به په مانځه کې سجده لګوي دا رکوع به دا سنګل به تر هغه ویسکي هلکه د خدای بنده سنګل داسې کېده لاس او داسې که بیا په ترخ نه جدا که خو داسې خو مه کوو چې بل مونځ کوونکي د بې مونځ خراب کړي. مونږ سره پاسې ودرېږي بیا به بابا هم وي نو که ورته څه ویم نو بیا مړه خو خدای دې مل شه نو خو دا لاس په داسې کړی کاکا مونځ دې خپل هم خراب کړو زمونږ دې هم خراب کړو. په مانځه کې به د خپو د لاسونو ګوتې به قبلې ته برابر ساتي. تاسو په اتحیاتو کې ګوره زمونږ د خپو یا د لاسونو ګوتو ته وګوره په اتحیاتو کې فقها لیکي ته به دا دواړه لاسونه ږدي علی فخذیه په پتونونو باندې په پتون باندې به لاس ږدي. زمونږ ستاسو ټولو ته وګورئ مونږ تاسې په زنګون لاس ایښي علی رکبتې په زنګونونو باندې زموږ ستا لاس زنګون پېژنئ دې ګوډې ته وایي دا زمونږ ستاسې ګوتې په مانځه کې داسې پرتې په اتحیاتو کې نه پرتې یو خو د قبلې نه وړې دي دویم خدا دې ته رکبه وایي په عربی کې دې ته فخذ وایي. ته به لاس په فخذ ایږدې په پتون باندې به ایږدې په ګوډه به نه ایږدې. زمونږ په لویو وړو طالبانو بعضې مولیانو هم په لاس په زنګون باندې ایښي. او دویمه غلطي زمونږ د تمامې ګوتې د شرح وقایي وغیره لیکلي دي دا ګوتې به ټولې قبلې ته برابر ساتي. زمونږ دا غټه ګوته ده تاسو دا وګورئ دا ګوته زمونږ د قبلې نه وړېدلې چې لاس ته په پتون باندې کېږي ستا دا ګوته لاندې ځوړند دی وګورئ بیا ځان ته په مانځه کې دا د بل مکروه. زمونږ دا خبرې کوو مړه دې دومره نقطه چینیانې کوي نقطه چیني ځکه کوو چې پیلر دې مضبوط وي که نه پیلر پېژنئ ستا د دین پیلره څه شیز دی مونځ دی مونځ چې ستا پیلر کمزورې شوه وروسته ابادي به دې کمزوري که زوروره به وي بیا پې ته تعمیر کولی شي وروسته ابادي دې برباده شوه او ابادي ستا څه ده دینداري ده نو چې ستا دا پیلره کمزورې ده نو ستا ټوله دینداري کمزورې وګرځېدله.